أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. 83 آیت دے بسورة الشعراء کے. ربی اے زما ربا هب لی راک ماتا حکما علم د فیصلو والحقنی بالصالحین اما یوزے کے د نیکانو سرا. واقع او دلیل نقلی د سیدنا ابراہیم علیہ السلام اغه شروع انیمه کې پورنا هغه مونږ پرې خو ان شاء الله هغه بنن پوره کوو. امام رازی رحمه الله لکی اعلم ان الله تعالی لما حكى عن ابراہیم علیہ السلام ثناءه على الله تعالی ذکر بعد ذلك دعاءه ومسألته. کله چې ابراهیم علیہ السلام د الله ثنا ذکر کړه د غلوی ذکر کړه نو پسې د ابراهیم علیہ السلام دعاګانې ذکر کی چې د الله نه کړي. نو پدې کې تنبیه ده چې دا اهم دعاګانو نه مخکې د الله ثنا وایا. تدبر قرآن لیکي د هجرت په وخت کې د ابراهیم علیہ السلام دعا هغه داوا. شیخ لیکي په احسن الکلام کې چې کله د رب العالمین د ربوبیت انعامات و صفات هغه ذکر شو نو اوس د رب حقوق هغه بیانی او هغې باندې تفریع کوي. د رب په حقوقو باندې تفریع دلته کوي. د رب نه دعا کول او هغه ته عاجزي کول او شپږ دعاګانې به د ابراهیم علیه السلام ذکر کیږي. اوله دعا دا ده رب هب لی حکما اے رب مال نبوت راکې. دا معنی کړی طبری. امام طبری معنی کې رب حب لی نبوه حکم ناغوی معنی دا ده مال نبوت راکې. سمرقندیم دغه معنی کړی. ابن جوزیم د یو قول مطابق غوی د حکمن معنی د نبوت هغه چې دویم قول پدې کې دا د حکمن معنی د اللب مال عقل راکې مال پوهه راکې عقل خالص راکې. درې معنی ابن جوزی وی چې دا د الفهم والعلم مال فهم راکې مال علم راکې. حکمن وی دا غدرې معنی. امام قرطبی لیکي معرفتن بکا و بحدودک و احکامک ما د خپل حدود او د خپل احکام او علم راکې پوهه راکې. امام راضی چې دا اقوال مختلف نقل کې نبی یو جایزه اخلي. هغه ګوره که موږ د حکمن معنا نبوت واخلو نو دا خو صحیح نه ده. انه لا يجوز تفسير الحكم بالنبوة لأن النبوة كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكانت النبوة مطلوبة إما عين النبوة الحاصلة أو غيرها والأول محال. بهر كيف خغوي چې مراد د دین دا دی دا نور معنی هغه لب او فهم او علم دا کی دي شي او نبی دی. والحقنی بالصالحین او ما یوزے کے مابرخ کے ماٹچ کے د نیکانو سرا ما یوزے کے الحاق کے زما د نیکانو سرا. امام طبری معنی کی وجعلنی رسولا الی خلقک ما خپل مخلوق تا ته رسول لګې رسول میں جوړ کے هغې ته مې رسول کې ما د هغې په زمره کې تشمار کې. سمرقندی لیکي والحقنی بالصالحین بالمرسلین فی الجنت جنت کې ما د انبیاء سره کې ما د هغې په ټولګي کې پاسې هغې سره مې دی رکې. امام راضی وی الله دا دعا دغه قبوله کړې ده. سورۃ البقرہ 130 آیت وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. خامخا و دا وی بدا ابراہیم علیہ السلام دا کامیاب ہونا اللہ دا دعا قبول کړې ده. امام قرطبی معنی کی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ای بالنبیین من قبلی فی الدرجة زمانہ مخکې چې کوم انبیاء ما د هغې درجې ته ورسېم. ابن کثیر دی کی چې دا دنیا او آخرت دواړو د دعا شامل ده. اجعلنی ما صالحین فی الدنیا والآخرہ دنیا او آخرت کې ما د نیکانو سره کې لکه څنګه چې نبی سلام په وخت د
نزا کې وي اللهم الرفیق الاعلام یا الله پاک تانه د پرختو مجلس غواړم. دا سه ابراهیم علیه السلام هم ویلو وی دا غنه دا مراد ده. وجعل لي لسان صدق في الاخرين وجعل لي او کې زما د پاره جوړ کې ته زما د پاره فل لسان صدق خزه کرو نیک ذکر ته زما د پاره نیک ذکر جوړ کې فل اخرین پرستنو خلقو کې یعنی مال نیک ذکر را کې چې خلق زمانو مخ یادوي. دعوت د فرعون د پر ابراهیم علیه السلام دعا کوي چې الله پاک زما مسله توحید دا دعوت دا خور کې دا وروستو د هر چا په زبان باندې جاری کې مسله توحید زما اولاد کې قائم وساتي. عنوان بدغی وجعل لي راک مالته ربا دیبل دعا ده لسان صدق خیستا ذکر فی الاخرین پرستانو خلقو کې. امام طبری معنی کی وجعل لي فی الناس ذکرا جمیلا خلقو کې مشهور کې زما د پارا ذکر جمیل او ثنا حسن زمان روسو چې کومه پیړې راځي په کې دا سلسله او چله. سمرقندی مو یعنی الثناء الحسن فی الباقین اقرمان نقل له ابن جریر داغه نقل کی بخبل سند سره سند ما حذف کړی دلته. وجعل لي لسان صدق فی الاخرین داغه وی چې الله غ خاص کړی د په خلت سره او تر دې چې يهوديان ایمان وروړي په موسی عليه السلام هغه مني عیسی علیہ السلام نه مني نصانیان عیسی علیہ السلام مني او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني خو يهوديان نصانیان تر دې چې مشرکان ټول ابراهیم علیہ السلام مني. دا لسان صدق دی کنه الله تخبل خلیل جوړ کو تر دې چې هیڅ امت دغه تکذیب نه کوي. هندوانو کوم چې کوم برهمن دي براهما تحقیق دار چې دا دغه مني او دغه نسل له دغه بیا تحریف راغله خراب شي وي. فی الاخرین ابن جوزی معنی کی والمراد بالآخرین الذین یاتون بعده الى یوم القیامه آخرین خلق مراد چې تر قیامت پورې کم خلق راځي دا دې کې داخل لټول وي. لسان صدق دې کې ډېر تفسیر بیا امام قرطبی کړي. هغه وی قال ابن عباس هو اجتماع الامم علیه دا د امتونو په باندې اجتماع دا جمع کیدلی ټول وی زموږ مشر دی زموږ مقتدا دی ابراهیم اسلام زموږ مشر دی. امام مجاهد وی هو الثناء الحسن ابن عطیہ معتزلی وی هو الثناء والخلد المکان. مفسرین په دې باندې وی اجماع ده بهرګه سو بګه دی خو هم تللی دي چې زما په نسل کې دا خبر اورسه وقال مکیون مکی په حواله سره دا نقل کړي قرطبی حالانکه امام رازی بغیر د حوالې نه لیکلي دي هغه وقایل نه دی خوله قرطبی قائل هو قرطبی کې دا کمال دلته هغه وکیل معناه سؤال من يكون من ذريته في آخر زمان من يقوم بالحق زما امت کې رسو زمانه کې دای سړی پیدا کې چې په حق باندې قائم دایمي داسې سړی پیدا کې. ابن قتيبه وی ګوره لسان صدق د استعارتن ویل دی وموضع اللسان موضع القول على الاستعاره لما خبر مشهوره کې دانه چې پاره جوابان زمانو مرسور کې دانه ده. والمراد باللسان القول ابن قتيبه وی دا معنی کوي عرب هم داسې وی امام مجاهد بیا وی وآتیناه اجره فی الدنیا وانه فی الاخرة لمن الصالحین دا وعده الله مشهور قبول کړه بیا دا دعا سورۃ النحل کې ویلی وآتیناه فی الدنیا حسنه ابراهیم علیہ السلام لمغ دنیا کې خسته مقام ورکو دا الله قبول کړه بیا. وجعلنی من ورثة جنت نعیم وجعلنی جوړ کې ما اے رب دې بل دعا ده من ورثة جنت النعیم د جنت نعمتونو والا د وارثانو ما جوړ کې من ورثه جمع د وارث جوړ کې تما وارثانو نام جنت النعیم د جنت څخه نعمتونو والا تما دا غینه کې. امام رازی لیکي رب داده انه لما طلب سعادت الدنیا کله چې د دنیا بختوري هغه غوښته ابراهیم علیه السلام نو پسې د آخرت بختوري غواړي جنت غواړي
او د جنت سوال کول جنت غوښتل دا د انبیاء سنت ته طریقه ده. بعض خلک به د جنت نه غواړم. امام قرطبي په رد کړ دا آیت دغه خلاف ده. دا نه کو ګل خان جوړ کړی سي جنت نه غواړم او جهنم نه پناه نه غواړم، بس الله خوخه جسه کی یو بکی ته د ابراهیم علیه السلام دلوي سره نبی صلی الله علیه وسلم دخول اللهم انی اعوذ بک من عذاب النار دا سی وایا جنت الفردوس غواړه د الله بنده چې غواړي جنت الفردوس غواړي دی وینه نه دته تقوا هیزه لګیدلې. تقوا هغه تقوا د کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقوا ای هغه باندې نور کړه نه خيږي. وجعلنی او کتما ای الله تکیما دبل دعا من ورثه جنت النعیم د حقدارو د جنتونو د نعمتونو. امام طبری معنی کی وجعلنی اورثنی یا رب من منازل من هلک من اعدائک المشرکین بک من الجنه. رب استا چې کوم دشمنان د مشرکانو کې هغه مړي شوي په شرک باندې دغه غزه مال راکې هغه کې ما اوسوي طبری دا معنی ده صحیح ده. بعض حدیثونه ده دغه کیږي. سمرقندی معنی کی اجعل ممن ينزل فيها ما داغه چانه کې جنت کې دې رکھیږي جنت کوری دغه خلکو نه ما پاغي خلکو کې هغه دا دلته امام قرطبي لیکلي دعاء بالجنه وبمن يرثها دا جنت غختل د دې دعا کول هو يرد قول بعضهم دا د بعض خلکو هغه وینا باندې رد کی لا اسالو جنتا ولا نارا ز جنت نه غواړم نور نه پناه غواړم دا رد کی باغ خلکو باندې. واغفر لي ابي انه كان من الضالين واغفر بخنه کې لي ابي زما پلارتا دا بل دعا اے رب زما پلارو بخي ولي انه كان من الضالين یقین و هغه د گمراهانو نه هغه گمراه نه پويو د پلار د پر دعا ځان د پر دعاګانې وخت نسل لپاره وخت واغفر لي ابي امام طبری معنی کی وصفح لابي عن شرکه بک زما پلار نه مخ واړې معافي کی هغه تا سره چې کم شرک او پاغه او تماف کی ولا تعاقبه عليه باغي غل سزا مور کوا سزا ولا مور کوا. حسن بصری وی چې ما د داسې معلوم شوی دي چې د ابراهیم علیه السلام مور دا مسلمان و بلغنی ان امه كانت مسلمه على دینه د په دین باندې وا ذکر خو ذکر نه کړي د ابن جوزی لیکلي دي زاد المسیر کې. ابراهیم علیه السلام چې کله د کور نه وطن نو اصلا وعده کړي خپل پلار سره چې زه بستا د لپاره بخنه غواړم ناغه په دی وجه باندې خپل وعده پوره کوله. خو کله چې خبر شي امام قرطبي لیکلي کړي چې خبر شو چې دا مشرک دی نه بس بیا دوا نه غوښته تاسې بګم بعد مفسرین تیری سورۃ ابراهیم حوالہ کې پیش کړ آیت 41 ربنا اغفر لي ولوالدي روا ما ته بخنو کې دما مو پلار ته بخنو کې دی ویلي. توبه 114 آیت هغه و ما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. ابراهیم علیه السلام چې خپل پلار لا معافي غوښتان دا خو دغه وعده د وجه وا چې هغه سره کړی وا فلما تبين له کله چې ښکار شو ابراهیم علیه السلام ته انه عدو لله چې آزر د الله دشمن دی مشرک دی تبرأ منه نو بیل شدا غنه بیا به جدا نه کوله دوا نه کوله بیل شدا غنه ان ابراهیم لأواه حلیم. سورۃ توبه د آیت یاد ساته ښه او د سورۃ ممتحنه سلورم آیت هغه نوټس کې ساته قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. دا یاد ساته بیا مسئله کې نه ګیرېږي. خپلار سره وعده کړو الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك وعده سوره ممتحنه کې ذکر ده زما پلار د بخنو کې ربا ول انه كان من الضالين یقینا و اغا د کان کې دل ډېر کار دی او آغا کدی آغا من الضالین د گمراهانو نه د مشرکانو نه. امام طبری وی انه کان ممن ضل عن سبیل الهدى د آغا چانه د چې صحیح لار نه وړېدلې د هدایت لار نه وړېدلې نستانه کفر کې انکار کوي ته معاف کړه ربا بخنه وته کې دا دعا سو وخت ابراهیم علیه السلام کوله او تب سورۃ توبه آیت یاد ساته چې هغه تخکار شو چې کافر مړ دی بیا به دعا نه کوله.
کانا زائده د امام قرطبي وي یعنی هغه د مشرکانو نه دی کانا زائده دی وي زائده هغه زائده نه دی چې عضوې غورده وه امام سمرقندی لیکي انه کان من الضالین د شروع نه تفسیر راغسته یا رب هغه حق درا ولید گمراه نه او کاږي قدم فی الحال د مشرکانو نه دی فی الحال هغه وی کانا دلته کې فی الحال په معنی فی الحال د مشرکانو نه دی رب هدایت تو کې لکه سوره مریم آیت من کانا فی المهد سبیا څنګه موږ خبرې وکړو هغه کس سره چې هغه په زانګو کې دی ماشوم دی نو کان حال د په معنا د یکونو دی فی الحال دا هم د سوره کهف آیت پیش کړل دی بار کې دا دی کې یو ګرامیټیکلی خبره ده ولا تخزنی یوم یبعثون اور ما مشر میں باغرز باندې چې کله به خلق دوباره پاسول شي او دوباره حساب کتاب د پر الله زندگی ورګي دوباره ژوند ورګي خلق ژوند دی ګول شي را ما باغرز باندې مرسوا کې ابراهیم السلام خبر ده دغه روسته خبره سره دا ټچ ده آیت بختم لیکن کلام نه ده ختم ولا تخزنی ولا تذلنی بعقابک رب ما مشر میں ما مزی لکه چې تماله سزا را کې بګه ما چې خپل بندگان ته قبرون نه پاسه د قیامت درې دوه لپاره پاسه نه ما مشر میں مال سزا مرا کې د خلکو په مخ کې رب ما مزلی له ولا تخزنی سمرقندی معنی کی ولا تعذبنی مال عذاب مرا کې یوم یبعثون بګه ما چې خلک پاسه ول شي د غیر قبرون د یو تفسیری قول الله چې د ابراهیم السلام خبره ختم شوې دي او بس د الله کلام د دې روز متعلق چې کم تفصیل دی دا په الله اضافه کړی خو امام رازی او نور راغي وی چې نه دا د ابراهیم السلام کلام دی بس دغه خبرې دي چې الله نقل کړي موږ ته امام قرطبی د آیت تفسیر کی وی ولا تخزنی یوم یبعثون لا تفضحنی علی رؤوس الاشهاد کله چې دنیا ټوله ولاړی رب داغي په مخ کې ما مشرمه صحیح بخاری کا حدیث دی هغه ذکر کړي ابي هريره رضی الله عنه قال ان ابراهيم يرى اباه يوم القيامه عليه الغبر والقطر ابراهيم السلام بخپل پلارو ویني قیامت پرز خلی پر امادي مخبه توري کنه ناغه بوته وي دلته خودي اختصار کړ دے بس بل حدیث کی تفصیل دے ابراهيم عليه السلام بوته وي علم ما قل لك لا تعصني تا تمانو ویلي زما نافرمانی مکوا پلار به وته وی فلیوم لا عاصیکا نن رزستانه فرمانی نکم نن خود مانم نه ابراهیم علیہ السلام برب تو یا رب ای زما رب تا ما سره وعده کړی وا الله تخزینی یوم یبعثون راو پیش کی نن خود شرمې کم لوی شرم د دینه کم دی بلار میں جهنم تزي الله مو فرمایي حرمت الجنه علی الکافرین او ما جنت حرام کړی دی په کافرانو نبی ابراهیم علیہ السلام تو ویل شي ما تحت رجلیک درې خپلان دي سي فینظروا چاغو ګوري فیضا هو بزیح متلطخ هغه وخت به ګونګټ وي څا پامن کنه نو د خپونه به اونې ول شي فیلقا فی النار ورته به وشتي شي صحیح بخاری حدیث 3350 او سنن نسائی کې دا ډول موجود دي دا ډول به وځي کې دا تفصیل به زیاده ملو شي نو د ګونګټ خو پته لګی نه چې دا څوک دی د ګونګټ خو پته لګی چې څوک دی یوم لا ينفع مال ولا بنون دا د قیامت ورځ دا سه ورځ دا لا ينفع فائدہ نور کی په دغه ورځ باندې مال ولا بنون نو اولاد زامن فائدہ نور کی سمرقندی لیکي چې الله د دې ورځ بیا اوصاف بیان کړی دا ورځ څنګه ورځ دا شیخ لګیا سن الکلام کې چې دې کی اشاره ده چې ازر سره کډیر زیات مالو کنه خو لیکن مال په کار را نه ولې کافرو یوم لا ينفع مال ولا بنون دا د بعث ورځ دا د قیامت ورځ دا ورځ دا چې په دغه ورځ باندې مال پیدا نه ورکی ولا بنون نظامن امام تو بری مان گئی سوک چې د الله نه فرمانی کې دغه ګناه کې دنیا کې ناغل هغه مال فایده نه ورکی کم چې هغه دنیا کې رستو پرېخې دی نو هغه زامن پیدا ورکی کم چې د رستو دنیا کې پرېخي ولې کافر دی دله څه فایده نشي ورکولی قیامت پر دله دا فایده نشي ورکولی اس فایده بدې کې نشته ابن کثیر وی لا ينفع مال لا يقي المرء من عذاب الله ماله دا الله د عذاب نه
یو بنی آدم نشي بچ کولی هغه مال چې د پرېښی دی دنیا کې پرېښی کله چې دی کافر دی دا اوس یاد ساته ولا بنون او نه زامن دی بچ کولی شي ولې زامن کافر دی یا دی کافر دی هر چې مسلمانان دي سمرقند لیکي مسلمان ته مالم پیدا ورکي اولادم پیدا ورکي و اما المسلمون فينفعهم المال والبنون اول پیدا ورکي کافر لا نه ورکي یوم بدل دی داغه اول یوم نه قرطبي لیکي دا غرض دا سر رض دا چې په دا غرض باندې مال او زامن اچا له پیدا نه ورکي کافر له پیدا نه ورکي داغه پارټنران نه پکاريږي بنون چا معنا اعوان کړي امدادیان او ذکر د زامنو کولی ذکر د زیو د پلار روان دی ابراهیم علیه السلام او د آزر روان دی نه په دغه غرض باندې آزر ته ابراهیم علیه السلام پیدا نشي ورکولی اگر که پیغمبر دی دی پیدا نشي رسولی ابن کثیر لیکي کدی دا خپل زامن په خیرات کې ورکی الله پاک لا دا ټول ازمکه د سروس پینو ډکه شي هغه ورکی خو نه بخي ولې په دغه غرض باندې غسل ایمان بالله او اخلاص ته دین پکاريږي د شرک نه تبرئ جدائی هغه په دغه غرض پکاريږي نو ته چې په شرک کې ککړې پلیتی بېایمانه اخلاص ته کې نشته پدې تاغ نشي ګټلې هغه دلته تا ګټلې شو الا من اتى الله بقلب سلیم الا من مگر هغه چاته فایده ورکی اتى الله جراشي الله تا بقلب سلیم پزړه پیدون کې سره پزړه پاک سره پزړه خالص سره چې پاک دی د شرک نه هغه له فایده ورګي سلامت القلب نه مراد دی قلب سلیم چرایش الله تا په قلب سلیم پزړه پاک سره دا سم مراد دی دینا امام طبری وی هو سلامت القلب من الشک فی توحید الله دا د زړه پاک والده د الله په توحید د شک کول نه زړه پاک ول دي او دوباره پاسېدل دوباره زندگی باغی کې شک نه کول والقلب السلیم سمرقندی لګي هو القلب المخلص غزړه د مخلص پاک خالص ته پاک د شرک نه پاک دی ابن زید مان کی سلیم من الشرک د شرک نه پاک دی خالص ته اخلص مخلص دا د ابراهیم علیه السلام صفات او سورہ صافات کې برازي وان من شیعته لابراهیم د نوح علیه السلام د ګروپ نه هغه مها ابراهیم علیه السلام دې کړه چې هغه الله تعالی شي بقلب سلیم پزړه پاک سره پزړه مخلص سره سمرقندی کی مزید وضاحت کی هغه قلب سلیم څه شه دی سلیم من اعتقاد الباطل د باطل عقیده نه پاک دی د منافقت نه پاک دی د خواهش نه پاک دی د بدعت نه پاک دی دا قلب سلیم دی پزړه کې بدعت سره شوق نشته محبت نشته عمدہ سے ابن جوزیم لیکلی اب کې دا اضافه کړي هغه وی سلیم معنی صحیح روغ او دا د مؤمن زړه دی او هو قلب المؤمن دا د مؤمن زړه دی ځکه چې دا کافر زړه دا منافق زړه دا مریض وي پدې کې غندونه پراتی سړیا سوګوی سلیم معنی لدیغ یو سیز سړی ټاکور کی کنه دا لدیغ لدغوي د الله د يرنا د ټک ورګړي د الله نه یریدلی خوف د الله ولې ټک ورګي ګور د الله دیغ چې چلی شوی د الله خوف چې چلی دی نه چې پاغل راشي چې د الله نه یریږي سلیم دی روغ رمټ ته من آفات المال والبنین ابن جوزی وی د مال او د زامنو د آفاتونو نه هغه بچته امام بیا رازی لگی امام رازی ان القلب مؤثر واللسان والجوارح تبع زړه مؤثر دی زړه اثر کی په جواب باندې په جوارح په اندامونو دا دغه تابع دي نه کزړه سلیم وی روغ رمټ وی نو ارسب روغ رمټي اکدی خراب نرسب خرابي ان سلیم هو الذي سلم واسلم وسالم واستسلم روغ دی د الله حکم د تابعدار دی خپل امروغ رمټ ته نورم روغ رمټ نور لم امن ورګي بهر کې عمدہ تفصیل هغه بیا امام قرطبی ابن کثیر کړي د مؤمنانو زړونه چې کوم دي دا پشان د مرغو دي جنت ته چې کوم کسان ځي کنه دي زړونه ډېر زیات نرم دي دا حدیث هم پکې پیش کړي دا د ګناہوں نه پاک دي د هر عیب نه پاک دي
دې کې سخیر نشته دنیا محبت پکې نشته. بیا نبی سلام فرمایل اکثر اهل الجنت البلح اکثر جنتیان هغه پاک زړه خلق دي د ګناون نه پاک دي هغه سادهګان دي د چا باره کې وته معلومات ني هو غافل عن الشر لا يعرفه شر خو پیژني نه دا البلح هغه خلق دي چې دې سي نبی پاک ابن قتيبه البلح هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور چې زړه سالم روغ رمټي خلق باندې خو ګمان ساتي. ابن کثیر و سلیم سالم من الدنس و شرک د پلیتون او د شرکون نه پاکي زما کی وازلفت الجنت للمتقین وازلفت اور نزدې بکړي جنت متقیان ہوتا. امام رازی کی دغه روز بیا حالات ذکر کی ابراہیم علیہ السلام یو خدا وازلفت الجنہ بیا وبرزت الجحیم جنت بنا نزدې شي جهنم با کافرانو تخکار کړي شي خبره بروانی. دویم دا خبره دیدا کافر او تبوی تاسو هغه الہم کم نه تاسو عبادت کو دا دغه رز حال دی د بوجي کم نه تاسو نظر نیاز منخ ضرور دی بزرگانو لازم جو. دریم دا چې دا جهنميان به جهنم کی جګړه کوي پیران باطل سره خپل مریدان به جګړه کوي کوم خلکو چې زموږ عبادت کوي هغه سره بلاندې سیبان جګړه کی چخه تاوی زموږ عبادت کوي او زم جهنم نه بار کرا شکنه ندا مختلف حالات ذکر کی. دی آیت کې وازلفت الجنہ للمتقین د نیکارو خلکو تشریف او تکریم یعنی موږ وایو بشارت سے غیتا. کله چې گذشتہ آیت کې د قیامت ذکر شو د تفصیلا داغه او صاحب ذکر کی ځان پوهیږي وازلفت الجنہ نزدې بکلی شي جنت دا بنا نزدې کلی شي للمتقین پرهیزګارانو ته. قربت الیہم حتی نظروا الیہا ابن جوزی ویرا نزدې بکلی دی د جنت تر دې چې دیو ته وګوري. قرطبی معنی کې قربت و نیت لیدخلوها جنت بید الله را نزدې کی یا و دی ور نزدې کی دی دا باج دیو ته ور داخل شي جنت سره را نزدې کی بوئیه خو به نه و دی چې ورنه نوځي. للمتقین متقیان لپاره متقیان خلق ته چې د شرک نه بچ کړي په دنیا کې الذين اتقوا عقاب الله في الاخره بطاعتهم اياه في الدنيا چې الله په آخرت کې د خپل سزا نه بچ کړي دي ولې دنیا کې د الله د مخالفت نه ځان بچ کو. سمرقندی معنی کی جنت بای خلکو ته نزدیک کړي شي یتقون الشرك والفواحش چې د شرک نه د فواحش نه ځان بچ کو. نه جنت بای ابن کثیر وی دي د الله را نزدیکی دا جنت با الله خصم بال کړي خمددار به سوک چې د ګوري خون باور کی مذهب ول ور کوي متقیان مو ته خپه شو کی ولې دنیا کې دی خواري کړي دانه ستړي کړي د مهنتونه کړي دي دیو ته پښو کړي. وبرزت الجحیم للغاوین خکار بغلی شي فرا بنستی شي پډاګه بغلی شي جهنم للغاوین د سرکشان د پاره د کافرو د پاره د ګناګارو د پاره چې په کفر باندې مړ د مشرک د تخفیف اخروی د بدکار او حشر وګوره. وبرزت واظهرت الجحیم انا النار تبری وی جهنم بخکار کړی شي سربت نه لری کړی شي وکشفت غطاها پردې به داغه نه لری کړی شي سمرقندی وی ازهرت وکشف عنها پډاګه بغلی شي وبدت منها عنق فزفرت زفرة بلغت منها القلوب الى الحناجر. ابن کثیر وی داغه سي برخ کار کړی شي د خلکو ژوند په خلک بار پر په ولګي ژوند به د غټه مړ لراشي او چوس بس کیږي. صحیح مسلم حدیث میں تاسو ته ویلو جهنم او یا زروا غسروا پر اختر روان کړي صحیح حدیث ده نه ټوپونه وای کنه غړمباري بگی مکه سورتونو کې دا زلوستو کافران چې ویني خپل خوراک ویني نه جهنم بوته غړمباري کې جرا پرې ده چې وي خرم الله دې موږ ساتي خطرناک مرخه دي. للغاوین هغه کسان تبارا خار کړي جهنم للذین غوا هغه خلکو د بارا چې په خپل هم گمراه دي سرکش دي د لارې نه وړي دي د الله د لارې نه وړي دي ته بری مان کې للذین غوا فضلوا عن سواء السبیل اغواشي وي د شیطان اغوا کړي دي. للغاوین سمرقندی مان کې للکافرین کافران تب الله جهنم راخار کی. قرطبی معنی کی الکافرین الذین ضلوا عن الهدى ادا خلق دي چې نیغ لار نوړي دي الله به جهنم غي تخکار کی.
داخلېدو نه مخکې به ورته وښي چې په دې باندې روب راشي ټینشن پې راشي چې دا کم خوندونه وځي لکه جنتیانو ته مخکې جنت ښي چې خوشحاله شي څومره زره میله فاصله د هغې نه به جنتیان هغې خوشبو محسوسي کافر به نه محسوسي وقیل لهم اینما کنتم تعبدون وقیل لهم دې ته به وویلی شي اینما کنتم کم ځای دي څه شول هغه څیزونه کنتم چې وی تاسو تعبدون چې تاسو د هغې عبادت کو په دنیا کې دا بل ته بس ووایي د سره ټچ دی تاسو د هغې عبادت کو من دون الله سوا د الله نه څه شو هغه هل ینصرونکم آیا هغې ستاسو امداد کولی شي هغې راځي ستاسو امداد کولی شي چې راشي ورته خلاص کړي او ینتصرون یا دې څه بدل اخیستی شي راشي ستا بدل واخلي څه کولی شي ځان خلاصولی شي تا بچ کولی شي دا ټول رټنې دي تاسو چې دنیا کې بوتان ته پوجا پاټ کوئ قبرونو ته پوجا پاټ کوئ کینې پاسې د هغې د نوم نظر نیاز منښتې ورکوئ هغې د لاس په نام ولاړې هلته رکو کوي د سجدې کې خدایانې منې بزرګانې منې د خدایتوب آثار پکې منې ته یې برکات دیه چې نو الله وي څه شو هغه راوله که نه بطور ملامتیا ته نه تپوس کوي دا ورته ښکاره کوي دا ورته ظاهرول غواړي ستاسو هغه معبودانه باطل دي سړی څه کولی نه شي نو تا خواسې ځان تباه کړی دنیا کې وقیل هم او به ویلی شي دې ته د غاوینو ته به وي د سرکشو ته به وي د کافرو ته به وي اینما کنتم تعبدون کم ځای دي هغه معبودان چې تاسو د هغې عبادت کوو کم معبودان من دون الله تاسو د الله نه علاوه د هغې عبادت کوو الله هم پرېښو یا الله سره تاسو هغې شریکول که بوتان دي که قبرونه دي که شریکان دي که هر څه دي که ژوندی دی که مړ دی که لرګی دی که اوسپنه ده که پیغمبر دی که نبی دی که ولی دی که پر اختراع که پیری دی ته عبادت کوي د الله نه علاوه دا نه پکارېږي هلته هل ینصرونکم آیا هغې ستاسو امداد کولی شي طبري معنی کې هل ینصرونکم اليوم من الله آیا هغې تاسو د الله نن ورځ خلاصولی شي فینقذونکم من عذابه هغه د عذاب نه تاسو بچ کړي را دي شي که نه سمرقندي معنی کې هل ینصرونکم هل یمنعونکم من العذاب تاسو نه عذاب دفع کولی شي نن را دي شي بند کړي زه زور ګورم الله وي او ینتصرون یا هغې امداد کولی شي طبري معنی کې لانفسهم د خپل ځانونه خلاصولی شي زه سره چې څه کول غواړم الله وي زما ځان خلاصولی شي نو سمرقندي وي د دې ټولو باره کې باډر وشي چې ورته وولې فامر بهم فی النار ورته وولې ولې ورپسې آیت دلیل دی که نه فکبکبوا فیها هم والغاوون فکبکبوا نو دوی به پړ مخې په جهنم کې ور وغورځولی شي ور اوبه ټومبلی شي په هغې کې هم دا بوتان او دې چې عبادت کو د الله نه علاوه د هغې شرکونه والغاوون او دغه سرکشان به مو سره ورمنډي ځای ورنه نوځئ دا د مشرکانو حالت دی فکبکبوا فیها فرمیا ببعضهم فی الجحیم علی بعض طبري وي یو بل د پاسه به په جهنم کې وروستی شي وطرح بعضهم علی بعض یو بل د پاسه به وویشتی شي فکبکبوا کببو دی په اصل کې کاف د تکرار دپاره ویلی شوی دی بیا به ویشتی شي مسلسل کسان به ورویشتی شي سمرقندی معنی کې جمعو فیها فقذفوا من النار ای کې به ور جمع کړی شي هغې ته به وویشتی شي کبکبوا کبکبه حدیث جبریل کې راغلی چې هغه راکوس په یو ټولګي د ملایکو کې فی کبکبة من الملایکه نه ټولګي ته مې ویلی شي دې بالته کې ورچمبړ به کړی شي تکرار دے پدے کہ والکبکبہ تقریر الکبہ جعل التقریر فی اللفظ دلیل علی التقریر فی المعنی امام رازی کأنه اذا القی فی جہنم ینکب مرتن بعد مرتن امام رازی ډیر زبردست پوائنٹ ویلے چې جہنم ته به اولی چې وروی اولی دی به ارغړی داسې ارغړی به تر دې چې خپل دی ته به ورځي دا وی فکبکبوا اور ارغړول بشي انہیں لڑکایا جائے گا ارغړی با فکبکبوا دا معنی ده دی به ور ارغړول شي ور خوش بکلی شي په جهنم کې به د ارغړی حتی یستقر فی قعرها تر دې چې هغې کنغول ته ور ورسي هغې ته ورکوز شي الله دې موږ وساتي ګرانې خبرې دي هم والغاوون هم نه مراد څوک دي یعنې دا کافر والغاوون یعنی الکفار والآلهه یو ضمیر
الہو تراجع دے هم غاون کافر الکفار والالہا دا کفار واغی تو وشتی شی واغ بوتان چی دی عبادت کو کدا بوتان دا نیکانو خلقی اعتراض دا خلقونا اللہ واغ بچ گئی ماں کی تیرشی ہوئی دی سورہ مریم توحا کی تیرشی ہوئی دی بیا بیا جوابون نشو کولے خدا غی بوتان بولی یا شیطان خلقو دا غی عبادت کو یا کم خلقو چی ویلی چی زمونگ عبادت کوئے آغی خبر ٹک دی جہنم تا انبیاء خونو دی ویلی نه پیرانو ویلی دی ای خونو دی ویلی زمونگ عبادت کوئے چاہے چی ویلی دی چی زما عبادت کوئے زما قبر لرا دے دلتا کوالے کوئے دلتا دا کوئے دا خیر نشتا غاوین نا مراد مشرکان دی ابن جوزی وفی الغاوین صلاحت اقوال غاوین کدر اقوال دی دا مشرکان دی دا شیاطین دی دا آلہ دی ٹول دی وجنود ابلیس اجمعون او لخکر د ابلیس په یړ باندې با جهنم ته ورخوش کړی شي لخکر د ابلیس دیوم په دې کې ټومبلی شي توبري معنی کې وکب کې با فیها مع العداد والغاوین دې سرکشانو سره دې انداد سره دې بوتانو سره به ورمنډلی شي لخکر د ابلیس په یړ لخکر د ابلیس سری څوک چې د شیطان تابعداري کوي کدا هغه خپل اولاد دی کدا آدم علیه السلام اولاد دی دی بو سره زی جمعو فیها جميعا سمرقندی وی ټول بده کې پیړ باندې جمع کولی شي امام قرطبی معنی کې من کانا من ذریته سوچ دې شیطان د اولاد نه دی اولاد نه ابل تبودلی شي اور هغه سړی بدی جهنم ته کل من دعاه الى عباد الاسنام سوچ د بوتانو عبادت ته دعوت ورکی خلق غلام دا ټول بزی دی باغی پسیزی ولیم دا کار کو بوتان عبادت کے قالوا وهم فيها يختصمون قالوا دی بوائی وهم فيها يختصمون دا قالوا جواب رستر سب بوائی تاللہ ہے دی بدا خبری کی دا سے حال کے بدا خبری کی قالوا وائی با ہو دا سے حال کے بدی وائی يختصمون فيها يختصمون چی دیو پا دی جہنم کی یو بل سر جنگون کی چی وروی ورینال دا یو بل سر جگڑ کی دی چین میں نوائی نن میں پورے عابدین چې د کلم معبودان او باطلون نه امید شي کنه جهنم کې یره چې دی خو سن شو کوله نخپلو کې بجګړې شروع کی دی ډران او دغه پیروکار دی کې جګړه قالو دی بوای دا غاون بوای انداد بوای لخر د ابلیس دا ټول بخپلو کې انخدي کفار او بوتان یو بلکې کافرانو شیطانان غلط مشران و غلط شاگردان و غلط کشران بخپلو کے انخطی دی بوائی وهم فیها یختصمون دا سے حال کے جدیبہ پا دے جہنم کے یو بل سر جگڑی کی جنگ پا طور دا خبر کی جگڑی پا طور سویلت اللہ ہے قسم پا اللہ قسم کی اللہ قسم کی حلفو باللہ قرطبی بھی ان کننا لفی ضلال مبین قسم پا اللہ من خو پخکارا گمراہے کیوں اللہ قسم کی من پخکارا گمراہے کیوں مون خو تباو مون خو د حق نوړي دلو تبوري وي مون خو د حق نوړي دلو کلا اذن سويكم برب العالمین کشران بوتوي کله چې مونږ تاسو برابر ولې دا رب العالمین سره مونږ ته د رب العالمین مرتبه درکړې وا اوس مولي دو جګړه بدی چې رب العالمین کې جګړه ده کنه مون خو گمراه په خپل الته وي جهنم کې په خپل زوي قسم پا اللہ یقیناً وہ منگا پخکارا گمراہ ہے کہ کرے چتا سو منگ برابر اولے بابا صفتنو حقنو کے برب العالمین در رب العالمین سرام داو گورا دا سرکشان با آگے چاہتے ہوئی چی دی عبادت کو دا کافر دی آگے چاہتا با دا خبر کی چی دی دنیا کی عبادت کو منگ خود حق نوڑی دلو ظالمہ چی منگ ستاسو میں عبادت کو منگ دا اللہ میں عبادت کو نن منگ اصلاح سورش نظر منگ پکار دا دے منگ پکار دا لو دا دیر غٹ غلطی را نشوے دا نو دی غلطه دا بار دا محنت کی پیغمبرانو دا محنت چلی گی دا خلق ویغول غوڑی ضرور دا اللہ حقو پیجنے اللہ نہ کہدو مخلوق نہ نہ کہدو عقیدہ ولر برب العالمین فنعبدکم من دونه من رب العالمین سره تاسو یو ځای کړو وینه موږ تاسو عبادت کو دا غنه علاوه اغم پرې خو یا موږ تاسو خبره منله لکه څنګه چې خلق دا الله خبره مني نستا خبره موږ تاسو منله دا هم شرک دی کنه شرک فی الطاعت اللہ خبر جدا مخلوق خبر جدا مخلوق پکې جا راوځي دي کدا خبر قرآن حدیث مطابق دا موږ منو که غلطی موږ نه منو خپل کار وکړو وما ضلنا الا المجرمون دا خبر جہنم کی او نو موږ بیلا رکړې الا المجرمون مگر مجرمانو لوی بدبخته بخپل بدبخته باندې ماتم کیل تکي چیرې دا شو دا لا شو لکه
دا موږ دنیا کې هسې نظر نیاز منختې وړی دی درګاهونو لالته جنډې خېجولې کوزولې هلته هم ترانې ویلې خو په کار را نه دی. وما ضلنا الا المجرمون. ابن کثیر معنی کی ما دعانا الا ذالک موږ له دعوت نه دی راکړی دې شرک ته دې کارون ته الا المجرمون مگر مجرمانو شیطانانو. سمرقندی معنی کې شیطانانو رذیلانو چې موږ د ایمان نه اړولي یو هغه زموږ مشرانو مشرکانو چې موږ یې لار نه اړولي یو. طبري معنی کې مجرمان نه مراد شیطان دی دا ابلیس موږ اړولي یو چې موږ په غلط لار باندې موږ ته د بوتانو عبادت ښایسته کوو. فما لنا من شافعین نن نشته زموږ دپاره څوک شفاعت کوونکي. 102 آیته پورې د بچو درې طریقې هغه ذکر کېږي او دا درې واړه طریقې په دې کافرو مشرکانو باندې جهنم کې بند دي. سفارش دی دپاره څوک نشي کولی ولې په کفر مړ دی. د ده دپاره څوک دوست مخلص نشته چې خلاصي کړي او دنیا ته واپسي هغه بیا کېږي نه. کاش د دنیا ته واپس لړې زه نیک عمله شوې زه مسلمان شوې واپسې نشته ضروره دنیا ته واپسې نشته. دی بالته افسوس کی فما لنا پس نشته زموږ دپاره من شافعین څوک سفارش کوونکي چې الله د ورشي او الله د شفاعت وکړي او موږ معاف کړي الله موږ معاف کړي او موږ د دې سزا نه هغه بچ کړي. طبري معنی کې سمرقندي او ابن کثیر نور وی امام راضی وی چې کله دی پیغمبران وویني چې هغې سفارش کړي د مؤمنانو دپاره الله هغې د جهنم نه روباسي. ملایک وویني چې هغې شفاعت کوي ملائک په شفاعت باندې الله پاک مؤمنان د جهنم نه وکاږي او کافر له څوک سفارش نه کوي. نه دغه ټایم به دې افسوس ورهي چې اوهو دا څه وشو یار زموږ اړو څوک تپوس نه کوي. نه ستا به څه تپوس کوي دنیا کې تا د پیغمبرانو تپوس کو د طریقې د احکام تاسو منلو تاسو هغې له په صفر کې ضرب ورکړو نه په تاسو څه کوي. د دې ملګري خو ټول شیطانان دي ټول رذیلان دي هغه په اور کې پراته دي لاندې به خپله پراته دي نه څه فایده. څوک سفارشي نشته چې موږ له سفارش وکړي کافر دي که نه. ولا صدیق حمیم منو څوک دوست ترې ګرم په ما باندې مینو ګرم څوک دوست نشته چې موږ خلاص کړي ولې کافر دي او کافر سره څوک یاره نه کوي دانګه وي. ولا صدیق حمیم من الاقارب رشتہ دارو کې هم څوک داسې مین نشته په ما باندې چې مین را مې چې خیر خلاص مې کړي. طبري معنی کې سمرقندي معنی کې ولا صدیق حمیم قریبون دا رشتہ دار نشته دی یهمه امرنا چې زمونږ سره غمي چې را پلانې ور کې دی زما چې غم یې وکړم. امام رازی والحمیم من الاحتمام حاصره وهو الاهتمام او دغه اهتمام دی وهو الذي يهمه ما يهمك دا حمیم هغه ملګري چې هغه هغه څیز له اهمیت ورکړي چې تو له اهمیت ورکړي ستا په غم غمجن وي څوک وي د حامې نه دی او من الحامت بمعنی الخاصه ستا خالص او مخلص سوچه مرګري نه د دغې نه دی نه پتا غمجن کېږي هلته داسې نشته دی کافر دی د کافر مرګري نشته چې ستا په مینه کې او ستا په محبت کې هغه رښتیني. و اما الصدیق وهو الصادق فی ودادک چې ستا په محبت کې هغه په سچه پتا میني هغه د کافر نه پکارېږي. سیدنا علی نه قول منقول دی امام قرطبي لیکلي علیکم بالاخوان خپلو رونو سره تعلق ښه ساتئ ځکه دا د دنیا او د آخرت ګټه ده. تاسو د قرآن د آیت نه دی اورېدلی فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم خپل ورورولي کلکه کې ګاونډي سره تعلق صحیح کا. امام قرطبي لیکي والحمیم القریب والخاص لما قریب او خاص سړی نشته چې ما خلاص کی. ومنه حامتو الرجل ای اقرباؤه رشتہ دار گرمی وبو حمیم گرم وبو تم وی کنه حمام کم د چوب گرمی حما ته به ته وی دا هغه سړی چې سړی باندې ګرمي سخت به ګرمي د په خبرو خیال ساتي نږدې تم په دې وجه حمیم ویلی شي کنه ځکه چې د مرګري په غوسه باندې غم تودیږي ګرمیږي کنه حمیم دی کنه. څوک وي د حمیت نه ماخوذ دی تا باندې غیرت کوي حمیت غیرت ته وي غیرت کی بسڑی باندھے. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین خواہ مرگرتیا ہم زمون پکار رانلا ولی ټول په جهنم کې دي یار شفاعت هم څوک نه کوي ولی مونږ کافر یو خنه کاش زمونږ دپاره دنیا ته واپس وي. فلو ان لنا کرتن کاش زمونږ دپاره واپس وي دنیا ته فنکون نشوب مونږ من المؤمنین د مؤمنانو نه مونږ د ابراهیم علیه السلام دعوت بیا منو مونږ د پیغمبرانو دعوت بیا منو نه کاش زمونږ دپاره واپس وي او دغه ځای کې دا ارمان دا نه پوره کېږي ښه
نشته. تاسو دې باره کې مخکې لوستو دي قرآن کې، تاسو مخکې لوستو دي. که دې واپس کړی شو که نه دنیا ته واپس کړی شو، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، دا مخکې تېر شوي. که چېرې دې دنیا ته واپس کړی شو دې به هغې کارونو ته واپس روګرځي چې دې ته منع کړی شو. نه کاش چې موږ دنیا ته واپس شوې فنکون من المؤمنین، نو شو به موږ د مؤمنانو نه، موږ الله منو، موږ رسول منو، موږ قیامت منو، موږ هر څه منو. نه بیا به زموږ دپاره شفاعت حلال شوی لکه څنګه چې موحدون دپاره حلال دی. کاش داسې شو. داسې نه کېږي، ښه داسې نه کېږي. هلته چې لاړی بیا راوتل نشته. دا تمنا دیږي، خو دا تمنا بې وخته تمنا کوي. جابر رحمه حدیث نقل لے پدے کے ان الرجل لیقول فی الجنہ ما فعل فلان وصدیقه فی الجحیم. یو سړی به په جنت کې وي چې دغه پلان کې سو شو، پلان کې بار کې رسو شو، دغه خبر نشم، دی به خپل جنت کې نه دی به شفاعت بکی. فلا یزال یشفع له حتی یشفعه الله فیه. دی به سفارش کې د خپل مرګ د پاره کوي بکی بچ الله به سفارش ومني. نه چې دغه کس چې په جهنم کې دی که نجات مومي، نه مشرک به وي چې اوهو زما غوړو څوک سفارش نه کوي، د دغه سفارش دا دی وشو ووته آزاد شه، دا دی ضمانت یې وشو، بس بېغمه شو. فنکون من المؤمنین، زه به شیم د مؤمنان، نه ما به ایمان راوړو. ان فی ذلک لآیة وما کان اکثرهم مؤمنین. یقینا په دې واقعه کې پدې کې خامخا عبرت وما کان اکثرهم مؤمنین، خو نه دي ډېر د دې خلکو نه د دې نه مؤمنان ایمان لرونکي. پس چې ایمان نه راوړي ته ډېر پوهېږه د باندې خپل رنګ ختلی ضروره. امام رازي لیکي چې دې آیتونو کې الله واضح کړي چې د ابراهیم علیه السلام کیسه کې موږ څه ذکر کړو، د هغې نه څه نصیحت او څه نه چوړ د دې کیسې نه روت، عین عبرت روت. د دې نه خبرې زده که شرک پرېږده که نه. رب العالمین حق وپېژنه. ګورې د رب العالمین حق چې چا نه دی پېژندلی نه هغه په جهنم کې بیا ویښ شوي دي، بیا هلته توبې وکاږي. ان فی ذلک یقین په دې واقعه کې، په دې واقعه د ابراهیم علیه السلام کې چې د قوم سره جګړه کوله، د قوم سره یې باز کو، لآیة خامخا عبرت دی. د هغه چا دپاره عبرت دی چې هغه د غیر الله عبادت کوي. د هغه له دا پکار دی چې د هغه نه ډډه وکړي، عبادت د مخلوقات نه کوي، د الله عبادت وکړي. سمرقندی ہوئی. ابن کثیر ہوئی یقین پدې جګړه پدې باز ته ابراهیم علیه السلام کې چې خپل قوم سره باز کو، هغه په دلایل مرتب کړ، دلایل وته پیش کړ. دې کې خامخا دلالت ته ښکارا چې الله پدې خبره دلیل دی انه لا اله الا الله، چې لایق د عبادت، لایق د نظر نیاز، لایق د غایبانه پکار سوا د الله نه بل څوک نشته. دا پدې دلیل دی. وما کان اکثرهم مؤمنین، خو نه دي ډېر د دینه مؤمنان. قوم د نبی وسلم یا مراد دی یا قوم د ابراهیم علیه السلام، دواړه تفاسیر په دې کې منقول دي. والاکثرون امام رازی من المفسرین حملوه علی قوم ابراهیم، ډېرو مفسرینو په قوم د ابراهیم علیه السلام دا حمل کړی. قوم د ابراهیم علیه السلام کې اکثر خلک بې ایمان دي، ایمان نه وروړي. دا تسلی شو نبی صلی الله علیه وسلم له امام رازی وي. ولې چېرې د ابراهیم علیه السلام په قوم کې څوک دومره مؤمنان نو، بس یو د هغه تللو سره یو لوط علیه السلام یو هغه په خپلو، بس دا مؤمنانو. نه ته ولې خفه کېږې یاره، ستا دعوت کو څوک نه مني، بس نه به مني، زړه جمع ساته. انبیاء سره هم داسې شوي دي، په دې لاره چې څوک تللي هغې ګټې خوړ دي، په هغې باندې خلکو توکاڼې توکلي دي، هغې ته څوک د ګلونو هار نه اچوي، هغې له په غاړه کې د چیتورو هارونه اچوي. چا چې دعوت خپل کړی میشن د پیغمبر شریف، هغه څوک نه ښکلي په تندي. هغه سړی په تندي ښکلي چې هغه ښکله ډانس کوي، هغه لګانه ورځي، هغه دا میدان ګرموي، ایکټینګ میکټینګ کوي، هغه چې د کرکټ مرکټ کې د غټ کپ ما پر وړي. د علماو چا سره قدر مدر نشته، نه د دعوت والو. وان ربک لهو العزیز الرحیم، یقینا ستا رب خامخا زورور دی، مهربانه دی. ستا رب دې له سزا ورکولی شي، خو نه یې ورکوي، په دې قادر دی. ولې نه ورکوي؟ ځکه چې مهلت یې ورکړی دی، مهرباني ده په الله کې، هغه ورسره ګزاره کوي. ستا رب شدید الانتقام دی. څوک د الله نه علاوه عبادت کوي، الله سختۍ سره د هغه نه تپوس کولی شي، ځام ورکولی شي، خو لیکن هغه والا مهلت ورکړی کېدی شي چې الله پاک وي توبه وکاږي. الله والا مهلت ورکړی دی بالامهال لیکي یؤمنو، امام رازي لیکي
فمعناه أنه قادر على تعجيل الانتقام لكنه رحيم بالإمهال لكي يؤمنوا دي باج داخل کی ایمان روڑی رستو نگو رہا ٹیم نا وقت دے رب هب لی رب زمارا کی مالا حکمن علم د فیصلو والحقنی بالصالحین ما یوزے کے د نیکانو سرا وجعل لی ورا کے مال لسان صدق نیک ذکر فی الاخرین پرستنو خلقو کی وجعل لی ما کی من ورثت جنت نعیم د حقدارو د جنتونو د نعمتونو واغفر لی ابی بخنو کے دما پلار دا انہو کان من الضالین یقیناً دے آغا د بیلارونا ولا تخزنی رغما مرسوا کے یوم یبعثون پکا مرس چی بخلق جوندی کولی شی یوم لا ینفع مال ولا بنون پکا مرس چی فیدہ نور کی مال و نظامن الا من لیکن آغا چر دا فیدہ ور کی ات اللہ بقلب سلیم چراشی اللہ تا پروغ جلو باندے پر پیدن کے جلو و ازلفت الجنہ پدا غرز باندے دا قیامت برز باندے نزدے بکلی ہی جنت للمتقین نیکانو تا پرہیزگارانو تا چرا شرک نے پرہیز کرے دے دا گناہ نے پرہیز کرے و برزت الجحیم خکارا بکلی شی جہنم للغاوین سرکشانو تا وقیلہم دی تبویلی شی جہنمیانو تبویلی شی مشرکانو تا اینما کم زے کی دیا غصو کنتم تعبدون چی تاسو داغی عبادت کو دنیا کی دا اللہ نے علاوہ من دون اللہ دا اللہ نے سوا حل ینصرونکم آیا غیستاو سے امداد کولی شی او ینتصرون یا دیس دزان بدل غستی شی فکب کبو فیہا نپڑ مخب وردولی شی پا دے جہنم کی ہم والغاون دا لہا والغاون و سرکشان و جنود ابلیس اور لخکر دے ابلیس باورو وردولی شی اجمعون طول پیر قالو دی بوائی جہنم کی وهم فیہا یختصمون دا سے حال کئی جگڑی بگئی سبوی تاللہ قسم پا اللہ ان کننا یقیناً ومونگا پا دنیا کی لفی دلال مبین خامخا گمرائے کے سنگا گمراہو اذ نسویکم کل چمکتاسو برابر اولے یہ بوتانو اے غلط خدایانو پا صفتونو حکونو کی برب العالمین در رب العالمین سرام دا موٹے لگا ٹھگتی کرے وما ادولنا نو مونگ بیلارے کرے اللہ المجرمون مگر مجرمانو فما لنا نشتا دا مونگ دا پارا من شافین سفارش کا ان کے ولا صدیق حمیم انسوک دوشتا میربان فلو ان لنا کرتن کاش زمونگ دا پارا وے دنیا دا واپس للو فنکون نشوب مونگ من المومنین دا مومنانو نام واپسی غنشتا بیا ان فی ذالک ایکن پدی واقعہ کے لا آیا ہم عبرت وما کان ندی اکثر دے خلقنا مومنین مومنان وان ربک ایکن استارب له العزیز الرحیم خام خاز ور رحم کون کے سبحانک اللہم وبحمدک